بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم بخت زمان یوسفزی او تاسو د روانو چارو پروګرام هنداره دا وخت ګورئ پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده که یو وخت مونږ په دې پروګرام کې په روانو چارو خبرې کوو، نو دې سره سره مونږ هغه موضوعات هم تاسو مخې ته راوړو که هغه تعلیم سره تړلي دي، که هغه لیک لوست سره تړلي دي، یا په صوبه کې په خیبر پښتونخوا کې نور داسې ترقیاتي کارونه کیږي کوم پرمختګ کیږي، هغه هم وخت په وخت مونږ تاسو ته ښایو. که مونږ د تعلیم خبره وکړو نو دنیا کې هغه قامونو ترقي کړې ده چې خپلې وسیلې خپلې پنګې د تعلیم طرف ته او د اعلی تعلیم طرف ته وقف کړي دي او هغې ته خصوصي پاملرنه کړې ده. که مونږ د خیبر پښتونخوا خبره وکړو، دا وخت خیبر پښتونخوا کې 22 داسې سرکاري یونیورسټیانې دي چې په کم کې لوړې زده کړې یعنی اعلی تعلیم ورکول کیږي. دا وخت مونږ بونیر یونیورسټۍ کې یو او د بونیر یونیورسټۍ چې کله مونږ خبره کوو نو دا په کال 2011 کې چې دی د مردان عبدالولي خان یونیورسټۍ یو کیمپس په توګه دې کار شروع کړو. په کال 2014 کې دې ته بیا د یو چارټرډ یونیورسټي درجه ورکړې شو او 2019 کې دې په باقاعده توګه خپل کار شروع کړو. دا وخت دلته تقریبا 2,500 خواوشا طالب علمان دي، په کم کې چې 300 د پاسه زنانه دي، دا نور نارینه دي. د دې یونیورسټۍ کې 60 استادان دي. دغسې نور عمله چې کومه ده مجموعي توګه باندې دلته د ملازمینو تعداد 80 خواوشا دی. د دې یونیورسټۍ مختلفې برخې به مونږ تاسو ته ښایو. دلته کې تقریبا 14 داسې ډپارټمنټس دي چې په هغې کې BS او ماسټرز لیول ایجوکیشن ورکول کیږي. د دې ړومبي چې کوم بیچز دي یا کلاسز دي هغه اوس فارغ شوي دي. په دغه حواله کله چې موږ د بونیر خبره کوو نو دلته د یو داسې ادارې د یو داسې تعلیمي ادارې او د یونیورسټۍ د ډیر وخت نه ضرورت محسوس کېدلو چې د دې ځای خلکو ته د هغې د کور په دورشل د اعلی تعلیم سهولت ملاو شي. دې یونیورسټۍ سره 15 افیلیټډ کالجز دي کم چې د بونیر خواوشا علاقو کې دي، هغه دې سره تړلي دي. د هغې ځای چې کوم طالب علمان دي هغه هم د بونیر یونیورسټۍ طالب علمان دي. د دې ځای چې کوم ماهرین دي د تعلیم چې کوم پوهان دي هغوی دا وایي چې مستقبل کې د بونیر یونیورسټۍ نه یو ډېره ښه یونیورسټي مخې ته راتلی شي. د هغې وجه دا ده چې دلته ځینې داسې ډپارټمنټس شروع کړی شوي دي کوم چې په نورو یونیورسټیانو کې نشته. موږ به په دغه حواله هم خبره کوو. دلته کې د یونیورسټۍ په نوي بلډینګ باندې کار روان دی. هغې کې چې کوم اکیډمیک بلاکس دي، کوم هاسټلز دي، پکې کوم ایډمنسټریشن بلاک دی، د هغې چې کوم پلانینګ اینډ ډیولپمنټ ډایرکټر دی هغه سره به موږ خبره کوو. هغه نه به موږ دا تپوس کوو چې په دې به څومره وخت لګي، په دې به څومره خرچه راځي. موږ به طالب علمانو سره خبره کوو. بل د دې یونیورسټۍ یوه ځانګړتیا دا هم ده چې دلته په بونیر کې سک کمیونټي یا سک برادري چې ده هغه هم د هغې یو ټیک ټاک تعداد دی او دلته کې دغه سټوډنټ سره به هم موږ تاسو میلاوو. مختلف ډپارټمنټس به موږ تاسو ته ښایو، کلاس رومز به تاسو ته ښایو، استادانو سره به موږ خبرې اترې کوو او تاسو ته به وړاندې کوو. اخره کې به موږ ځو د دې ځای چې کوم وایس چانسلر دی پروفیسر ډاکټر امین بادشاه صاحب، څوک چې تمغه امتیاز دی، د دې نه مخکې دی په نورو یونیورسټیانو کې هم پاتې شوي دي. د دوی ویژن څه دی؟ دی بونیر یونیورسټي کوم ځای ته بوتلل غواړي، دی چې کله د دې ځای نه ځي نو دی یونیورسټي کوم ځای کې پرېښودل غواړي، کم نوي ډپارټمنټس دي چې هغه دی دلته کې شروع کول غواړي، د دوی ویژن څه دی هغه به هم مونږ اخره کې تاسو ته ښایو. تاسو زموږ سره اوسئ. مونږ بونیر یونیورسټۍ کې یو څنګه چې تاسو وکتل زموږ پروګرام کې چې دلته کې ډېر زیات سټوډنټس دي او دا ډېره ښه خبره ده، ډېره د حوصلې خبره ده، نه صرف د یونیورسټۍ دپاره بلکې د دې علاقې دپاره چې دلته ګڼ شمېر طالب علمان چې دي هغه په مختلفو ډپارټمنټونو کې سبق وایي. دا وخت د نورو ډپارټمنټونو په شان د دې ډپارټمنټ هم یوه ځانګړتیا دا ده، بلکې موږ که په مجموعي توګه د یونیورسټۍ خبرې وکړو نو دلته کې د سک کمیونټي چې کومه ده، سک برادري چې ده، د هغې هم ګڼ شمېر کې طالب علمان دلته سبق وایي. دې سره موږ خبره کوو. اول راته خپل نوم وښیئ او کوم ډپارټمنټ کې سبق وایي؟ انوپ کمار، زوالجي ډپارټمنټ. یونیورسټیانې خو نورې هم ډېرې دي خیبر پښتونخوا کې، ولې بونیر یونیورسټي او بونیر یونیورسټي کې تاسو ته دلته کې کوم ماحول چې درکړی کېږي، کوم سبق تاسو ته ښودلی کېږي، دې باره کې تاسو څه وایي؟ بس یونیورسټۍ تاسو څنګه خبره وکړه ډېر هم دي خو دا موږ ته یو نږدې هم ده. کم سټاف چې دی دلته، کم ټیچران چې دي ښه ویل کوالفایډ ټیچران دي، ډېر قدر کوي زمونږ او څه معمولي پوینټ هم موږ ته مسله راشي هغې حساب باندې موږ ډېر ښکلې طریقې باندې ګایډ کوي. او دې نه علاوه کم سکالرشپس چې دي هغه هم د یونیورسټیز کې موږ ته میلاویږي. احساس سکالرشپ والا وشو، مورا والا سکالرشپ شو،
بیت المال والا سکالرشپ شو دین علاوه نورم ډیر شي سکالرشپس دي هغه په بیسز باندې موږ دلته خپل اډمیشن اغوستی دی د یونیورسيټي چې دا ډیر زبردست دی موږ بونیر عوام د پاره ول چې موږ بونیر خلک چې نو پیښور ته بدلل پیښور څومره فاصله کې د چوټیانو مسله به ملک خپل فیملی نوم لري سات لري اوسېدل ډیر ګران کار دی یو فیسیلیټي هم ته دا د یونیورسيټي کې او بل یو موږ مینارټي کې خو دا میجورټي چې کوم زموږ سره سټوډنټ دي هغه سره زموږ ډپارټمنټ ډیر زیات ښه دی کم ټیچرز دي میمز وغیره دي او لګ پوینټ باندې موږ گایډ کوي دي لکه موږ ته نه وي لکه موږ معمولی غونډه کوېسچن نو په ګوګل باندې موږ کس سرچ کولی شي خو ټیچران لکه موږ ته داسې نه وایي چې تاسو به ګوګل سرچ کوئ یا ماشومان غونډه کوېسچن تاسو وکړو لکه په هر مسله کې موږ گایډ کوي نو لومبی سټارټ چې دا موږ په 2011 کې اغوستی او کله چې زموږ دا پوسټ ګریجویټ بلاک او دا کامرس کالج بلاک و نو په وخت کې 4 ډپارټمنټس وو او سټرینث 400 لګبګ و نو مطلب دا سټیپ وای دا ولیخان یونیورسټي کیمپس و بیا په 2016 کې دا فل پلیج یونیورسټي شوه اوس دلته چې کوم دي 13 ډپارټمنټس دي انشاءالله یونیورسټي ډېر په ښه ګروینګ کې ډېر ویل سپیډ سره روانه ده او تعداد هم سیوا شوی دی زموږ کوالټي زموږ سټوډنټس زموږ مختلف بیچونه زموږ د زوالجي کمپیوټر ساینس نو نور پارخ کړي دي په ښه ادارو کې سروسز ورکوي سو کیمپل پی ایچ ډیز کوي زموږ سټوډنټان 2020 کې د ډیپټي ډایریکټر اکیډمیکس اینڈ ایډمیشنز چارج ماته حواله دی نو زموږ اوس فلحال په فال 2021 زموږ سره د بی ایس مختلف ډپارټمنټس کې ایډمیشنز وشو یونیورسيټي اف بونیر کې زموږ سره په سټارټ کې ډېر کم ډپارټمنټس وو زموږ سره اوورال 13 ډفرنٹ ډپارټمنټس دي او په هر یو کې 50 سیټس زموږ سره دا زموږ ریزرو اوورال د هر یو ډپارټمنټ کوټه ده نو 50 سیټس آلموسټ په تمام ډپارټمنټس کې زموږ سره سکسسفل ایډمیشنز وشو او البته په دې کې به زه دا یو خبره ایډ کوم چې په دې کې اکثر سټوډنټ زموږ سره لوکل سټوډنټس دي اگر چې د سوات نه د شانګلې نه داسې د مردان صوابۍ د دې علاقو نه هم زموږ سره سټوډنټس راځي خو بنیادي طور زموږ سره سټوډنټس لوکل سټوډنټس راځي په دې کې میل سټوډنټس هم شته په دې کې فیمیل سټوډنټس هم شته آلموسټ زموږ سره په بونیر یونیورسيټي په ټوټل سټرنګث کې چې اوس 2500 ته تقریبا نږدې دی نو په هغې کې زموږ سره 30-40% په نیو ایډمیشنز کې دا زموږ سره فیمیل راځي او هغې ته دلته کې مونږ په هر ډپارټمنټ کې په ټول یونیورسيټي کې دا کوشش وي چې یو ډېر ښه انوایرمنټ ورته پرووایډ کړو د فیمیل دپاره په ځینې ډپارټمنټس کې مونږ کوټه سیسټم هم مقرر کړی دی چې هغې انکریج شي او دا یو بیکورډ ایریا ده چې دلته کې مونږ هغه فیمیل ایجوکیشن چې کوم دی د هغې نه هغه جنډر ډسپیرټي لږه کمه شي زما نوم ویدیا کماری دی او زه بوټني ډپارټمنټ سټوډنټ یم فرست سیمسټر او جی ډېر زیات ښه فیسیلیټیز دي موږ ته ایجوکیشنل ټیچرز هم ډېر زیات مطلب ښه ټیچرز دي دلته او موږ ته نور هم پرسنل مطلب فیسیلیټیز هم ډېر زیات دي مطلب فیمیلز دپاره پرسنل کامن روم او واش رومز ایکسټرا او کینټین کې هم ډېر شی مطلب فیسیلیټیز موږ ته او نور هم مطلب موږ ته هېڅ مسله نشته زوالجی ڈپارٹمنٹ کی مونږ بی ایس کورسز آفر کو اور ماسٹرز بی ایس تقریباً 131 کریڈٹ آورز دے اور ڈفرینٹ سبجیکٹس تھی ورکے اور اس مونږ ریسنٹلی کوشش کو چې لیبز اسٹیبلش کو ایم فل ورک اسٹارٹ کو اور اسٹوڈنٹس اسٹڈیز ښه فیسلٹیز پرووائڈ کو اور اس کمپیوٹر لیب هم اسٹیبلش کو مونږ مطلب موږ یونیورسيټي ډیولپمنٹ او اسټابلیشمنٹ لپاره ډېر زیات هارډ ورک کوو ټول کوي سټوډنټس پکې هم کنټریبیوشن دی د ټیچرز هم او ایډمنسټریشن هم میډم دا راته وایي چې په دې علاقه کې د خلکو تعلیم طرف ته او اعلی تعلیم ته عمومي رجحان څه دی او بیا په زنانو خبره وکړي چې د فیمیل ټینډنسي څه ده او هایر ایجوکیشن طرف ته د زنانو څومره رجحان دی زیاتر د ایریا چې کوم میلز دی هغوی خو انټرسټډ دي میلز ډومیننٹ سوسایټي د خو فیمیل ته زیاتر پرابلمز وي ځکه چې دا ایریا ریموټ ته اور مونږ اوس ټرای کوو چې یونیورسيټي کې فیمیلز له ایډمیشن ورکو مونږ په خپله ورته راغلي یو چې دې ته فیمیلز راشي او د ایریا لټرسي ریټ ډیولپ شي
और फीमेल मखکې شي ځکه چې وداؤٹ فیمیل چې دی نو زموږ سوسایټي نشي چلېدی داسې چې ورکینګ فیمیل پکې نه وي که نه او لیټرسي او ایجوکیشن ډېر زیات امپورټنټ دی د فیمیل دپاره ځکه چې هغه جنریشن ټو جنریشن ټرانسمیټ کوي خپل نالج او سوسایټي کې د فیمیل رول دی ځکه چې هغه فیملی سپورټ کوي بیا نو د فیمیل ایجوکیشن ډېر امپورټنټ دی دلته خو یې ریټ ډېر لو دی خو اوس تقریبا یونیورسټي سره کالجز سره مطلب اسټیبلش شو روان دی زیات شو فیمیل ایجوکیشن یو ماستر پلان موږ جوړ کړی دی په نسپاک باندې نسپاک کنسلټنټ دی په هغې کې موږ سره 3 اکیډمیک ډپارټمنټس دي 2 هاسټل دي یو سټاف هاسټل دی یو بوایز هاسټل دی او یو کامن فیسیلیټي بلاک دی اوس رایټ ناو زمونږ په 5 بلډینګونو باندې کار شروع دی 2 اکیډمیک بلاکس باندې کار شروع دی دا شاته چې تاسو ته ښکاري دا 200 میلیون د دې یو بلډینګ کاسټ دی او دا زموږ ته ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا راکوي د دې نه علاوه موږ سره د باقي چې کوم 1862 میلیون روپو کار روان دی هغه موږ ته فیډرل ګورنمنټ راکوي HEC تھرو PSDP پای کې یو اکیډمیک بلاک دی چې اکیډمیک بلاک بیسمنټ ګراوند پلس 4 شپږ چاته دی د هغې نه پس زموږ سره ایډمن بلاک دی دغه چې زموږ کم اکیډمیک بلاک دی د هغې کې به تقریبا د 500 سټوډنټس کیپیسټي دا شاته موږ سره چې کوم بلډینګ دی دا دې کې به د 2500 سټوډنټس کیپیسټي دې کې تقریبا 40 کلاس رومز دی کې دي او هغې کې مور دین 60 کلاس رومز دي with related facilities د دې نه علاوه زموږ اپله ایډمنسټریشن بلاک دی چې ایډمنسټریشن بلاک باندې هم کار شروع دی او هغې کې څومره چې د ایډمنسټریشن آفیسز دي د هغې ریکوایرمنټ به په هغې کې پوره کیږي د دې نه علاوه زموږ ګرلز هاسټل دی هغه به تاسو مخکې ووینئ هغې باندې هم کار شروع دی او هغه هم انشاءالله ډېر ښه په هغه باندې په ټیکنیکل طریقه باندې او هغه ایکسپنسیو ډیزاین ایکسپنسیو دی خو ډیوریبل به وي او ارتکویک ریزسټنس او څومره چې ټیکنیکل پیرامیټرز دي چې د ډیوریبل بلډینګ او د سسټینیبل بلډینګ هغه ټول په دې کې کیټر فار شوي دي اپله زموږ د سټاف ځکه بونیر کې سټاف لوکل سټاف نشته موستلی د بار سټاف راغلي دي فیکلټي ممبرز او دا نو د هغې دپاره ځان له یو هاسټل زموږ روان دی په هغې باندې کار شروع دی نو انشاءالله دا ټول منصوبې چې دي دا به په 3 کاله کې کمپلیټ کېږي دا شاته زموږ چې کوم بلډینګ دی دا به په بای جون 2022 به دا کمپلیټ کیږي او دا به زموږ د 2000 نه والې 2500 پورې د سټوډنټانو نیډ پوره کوي اوس رایټ ناو موږ په یو بلډینګ چې دی زموږ سره سټوډنټان راځي خو زموږ لیمیټیشن چې دی هغه دی موږ سره سپیس نشته د هغې د وجې موږ سره سټوډنټان نه راځي هغه موږ ایډجسټ کولی نه شو د دې نه علاوه دا خو 30% چې دا زموږ کوم ایگزیسټنګ 80 کنال پلاټ دی دا 30% زموږ بلډینګز به کوي دې نه علاوه ګرین بیلټ دی پکې سټریټ پیومنټس دي روډز دي پکې او کوم ټیریسینګ چې دي نو هغه ټول په دې کې به د هغې خیال ساتلی شي او پارکینګ دي پکې او مختلف واټر سپلای څومره چې د ماډرن بلډینګ ریکوایرمنټ دی هغه ټول په دې کې کیټر فار شوي د دې پوره کېدو سره زموږ پارشل ریکوایرمنټ پوره کیږي خو ورال نه پوره کیږي ځکه چې دا څومره چې دلته انفلو را روانه ده نو هغه عمره هغه موږ سره بلډینګ کیپیسټي نشته نو زموږ کم پلین داسې دی چې موږ د 400 کنال نه والې تر 800 کنال پورې بل ځای واخلو بیرن لین والو هغه موږ ډیولپ کړو ماسټر پلان پکې ډیولپ کړو او سټیپ بای سټیپ ګورنمنټ ته موږ هغې کې نوي ځای دپاره ریکوایرمنټ دا دی چې فیډرل ګورنمنټ کنسټرکشن دپاره پیسې ورکوي تھرو HEC او پراوینشل ګورنمنټ به هغې دپاره لینډ پرووایډ کوي نو هغې باندې زموږ خبرې اترې روانې دي پراوینشل ګورنمنټ موږ ته څه کمیټمنټ کړی دی چې تاسو ته موږ د لینډ دپاره تاسو PC1 ریوایز کوي نو
هغې به موږ پیسې درکړو. دا وخت تاسو ګورئ چې د بونیر یونیورسټۍ وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر امین بادشاه صاحب د دې ځای چې کوم د پلانینګ اینډ ډیولپمنٹ ډایرکټر دی حق نواز صاحب او د هغې د عملي نور کسان د دغه سایټ دوره کوي او دې ځای کې چې کوم د کنسټرکشن کار شروع دی د هغې تفصیلات هم موږ تاسو ته وړاندې کړل. موږ تاسو ته ښایو چې دغه ځای کې یو نوی بلډینګ جوړیږي چې په دې کې اکیډمیک بلاک هم دی، په دې کې لیبارټریز دي، په دې کې لایبریریز دي، په دې کې د اکوموډیشن دپاره یعنې سټاف هاسټل دی، پکې سټوډنټ هاسټل دي او دغه ټول هر څه باندې کار روان دی. او د دې چې کوم پلانینګ اینډ ډیولپمنٹ ډایرکټر دی د هغې دا وینا ده چې دا به په 3 کالو کې مکملیږي او دا به یو داسې بلډینګ وي چې خلک په تماشې راځي ځکه چې دا به په خپل مثال په خپله وي. او په بونیر کې د کنسټرکشن په حواله دی دا ویل چې دې ځای کې کنسټرکشن دپاره یو خصوصي یو میکانزم پکار دی، یو طریقې کار پکار دی او دا د هغه فارمولې مطابق جوړیږي او دا به راتلونکي وخت کې نه صرف دا چې د خیبر پښتونخوا بلکې د ټول پاکستان دپاره یو سرمایه وګڼلی شي. عمران صاحب دا راته ووایي چې څنګه مینیج کوئ تاسو میډیا سره کوارډینیشن او د دې یونیورسټۍ د امیج بلډینګ دپاره او خلکو سره د میډیا په ذریعه خپل یو تړون برقرار ساتلو دپاره تاسو دغه ذمهوارۍ څنګه ترسره کوئ او په خپل ډپارټمنټ هم بیا په اکنامکس ډپارټمنټ هم خبرې وکړئ؟ ډیره مهرباني. څنګه چې تاسو ویل چې زما خو بنیادي طور ذمهواریانې چې دي هغه ټیچینګ دی په اکنامکس ډپارټمنټ کې. نو د 2018 نه زه د اکنامکس ډپارټمنټ چیرمین وم او ورسره مې دغه ذمهواریانې هم کولې چې پبلک ریلیشنز وو راسره او د دې نه علاوه پرنټینګ وو د یونیورسټۍ، څومره ایډورټیزمنټ چې وو دا ذمهواریانې ټولې زما سره وي. نو اوله کې خو مسلې ډېرې زیاتې وې چې د سټاف کمې وي او د خلکو سره زمونږ هغه دومره ریلیشنز نه وو ډیولپ. نو په قلاره هغه ریلیشنشپ زمونږ ډیولپ شول او هغه مسلې ګریجولي هغه تقریبا ختم شولې. اوس الحمدلله مونږ په داسې پوزیشن باندې یو چې زمونږ هیڅ قسم مسلې نشته او د هغې مین وجه زمونږ د یونیورسټۍ د ایډمنسټریشن ده چې د هغوی ډېر فل کوآپریشن و زمونږ سره. دلته زمونږ دا پروګرام چې کوم دی نو د فزکس فیکلټي چې کوم دی دا په 2018 کې چې کوم دی دا سٹارټ شوه او اوس 5م بیچ چې کوم دی هغه شروع دی او په دې لږ وخت کې مونږ ډېر ښه لیب چې کوم دی هغه چې کوم دی هغه دلته سٹارټ کړل او زمونږ چې کوم دی په دې 1.5 ایئر کې تقریبا زمونږ 20 ابو چې کوم دی امپیکټ فیکټر سره پیپر راغلی په انټرنیشنل جرنلز کې او د دې نه علاوه چې کوم دی نو موږ سره 2 پروجیکټس چې کوم دی هغه روان دي نن سبا یو کمپلیټ کېدو والا دی. د دې نه علاوه چې کوم دی نور پروجیکټس ته موږ اپلای کړی ان شاء الله او د دې فزکس ډپارټمنټ چې کوم دی نو فیوچر ان شاء الله ښه برایټ دی او ان شاء الله دا به په انټرنیشنل لیول باندې به دا چې کوم دی هغه به ښه اسټبلیش کېږي. به ارشد صاحب دا راته وایي چې څومره ایگزامز تاسو کال کې ارینج کوئ، تاسو چې کوم بی ایس سسټم دی د هغې د امتحان طریقې کار څنګه دا تاسو مینیج کوئ، ریزلټ څومره وخت کې تاسو اناونس کوئ او بل دا راته وایي چې څومره کالجز تاسو سره افیلیټډ دي چې د هغې ظاهره د امتحان به هم تاسو ارینج کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنیادی خو چې کوم بی ایس پروګرام دی هغه زموږ سیمسټر وایز دی. مخکې چونکې ټول پروګرامونه اینوال بیس ټو نو اینوال ایکسټرنل ایگزامینیشن ایکسټرنل ایگزام به کېدو او پیپر یې بدلې نو کې ډېر ټایم کنزیومینګ و. اوس چونکې ډپارټمنټس کې ایگزام اخلي مډ ټرم هم فائنل ټرم هم نو هغه ودن 2 ویکس کې سیمسټر ایگزام چې ختم شي هغه خپل ډپارټمنټ والا ریزلټ اناونسمنټ کوي. موږ ته جسټ هغې نوټیفیکیشن راځي او زموږ دپاره ډېره مهمه خبره ده چې زموږ 7 ډپارټمنټ سټوډنټس پاس آوټ شول. فرست بیچ زموږ بونیر یونیورسټي سټوډنټان د 7 ډپارټمنټس پاس آوټ شول او دغه بونیر کې تقریبا 15 کالجز دي. ګورنمنټ ډګري کالج جوړ ده، ګورنمنټ ډګري کالج ډګر ده او یو پکې فیمیل کالج دی ګورنمنټ ډګري کالج ګرلز. د دې لپاره ډېره ښه خبره ده چې دغه ماشومان به په هغه وخت کې سوات یونیورسټۍ سره دا کالجونه افیلیټډ وو او اوس یې د ایگزام موږ سره دی مکمل. نو د دې لپاره ډېره شارټ کټ کې مطلب مختصر وخت کې دی موږ ته راتلی شي خپل ریزلټ خپل ډیمیسي خپل ډیګری اخیستی شي.
کتونکو د بونیر یونیورسيټي تاسو کتله دغه ځای کې تاسو د طالب علمانو خبرې واورېدلې استادانو سره موږ خبرې وکړې او کوم چې دغه ځای کې په نوي ودانۍ چې کوم کار روان دی د دې پروجیکټ ډایرکټر خبرې هم تاسو واورېدې. اخیره کې مونږ راغلي یو د یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر امین بادشاه صاحب څوک چې د دې یونیورسيټي وړومبی باقاعده وایس چانسلر دی. دی تمغه امتیاز دی دین علاوه دی فیلو دی د ورلد اکیډمي اف ساينسز او د ټریجرر دی د اکیډمي اف ساينسز. دی سره به موږ خبرې کوو د یونیورسيټي په حواله د دی ویژن نه به ځان خبرو او ګورو چې دی فیوچر کې د یونیورسيټي کوم ځای لیدل غواړي. سر اول خو ډیره مننه تاسو موږ له وخت راکو. دا راته وایي چې کوم ویژن سره تاسو راغلي یئ ستاسو پلینز څه دي څه ګڼئ چې تاسو کله د دې ځای نه ځئ نو دا یونیورسيټي به کوم ځای کې ایمو دلته د راتلو مقصد یو خاص اهم و چې زه په دې یونیورسيټي کې ګوډ کوالټي ټیچر انډکټ کوم چې هغه کیپیبلی چې هغه پروجیکټ سبمټ کیو مختلفو ایجنسیو ته لکه HEC دو تھرڈ ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز دو یا نیشنل فاؤنڈیشن دا ډیفرنٹ ایجنسی دي چې هغه پروجیکټ ورکړي چې هغه پروجیکټ وګټي هغه پروجیکټونه فایده دا دوی چې تا استادان د دې قبیله چې پروجیکټ ګټل شي نو هغه سره لیب چې دی اکوپمنٹ براشي چې اکوپمنٹ راشي نو د په مخه اتوماتیکلی اوچتیږي. کله په دې کې کامیاب شول ان شاء الله دا یونیورسيټي به اکیډمیکلی سترانګ یونیورسيټي دغه به فایده دی چونکه دا بیکورډ ایریا دو دلته کې عموما خلک لکه د زمي یونیورسيټي دو چونکه هغه ډیر ایڈوانس او کیپیبل خلک پکې انډک شوي دي نو ټول سټوډنټ دا غواړي چې زه پکې د زمي یونیورسيټي کې سبق ویم نو ان شاء الله که زه پاتې شوم داسې موږ په دې کې کامیاب شو نو دا نورو یونیورسيټونو به خلک دلته رسي او دلته به سبق په شوق سره به رسي سبق به پکې وي. موږ به دا هم کوشش کوو چې په دې یونیورسيټي کې څه نوي ډپارټمنټ هم کولاو کو ټیکنیکل سایډ باندې ها لکه فار ایگزامپل ټیکنیکلی موږ دلته کې ګلاس بلوینګ ما کوشش تی کده بلډینګونه موږ کمپلیټ کړل نو زه به پکې یو ګلاس بلوینګ شاپ جوړاو. موږ اوس ډیر ګلاس ویار باندې انتهایی زیاته پیسې خرج کوو د بار ملکونو نه راغواړو نو ما دا کوشش ته چې زه دلته کې کسان شپږ پنځه ټرین کوم او دلته کې ګلاس بلوینګ لوی شاپ جوړ کوو. ان شاء الله موږ به دا ګلاس ویار دلته په خپل یونیورسيټي کې تیارو په خپل مصارف کې به هرولو او نو یونیورسيټي ته به سپلای کوو. یو به دا کوشش شي. دویم به ان شاء الله زه دلته کې کوشش کوم چې زه یو ورکشاپ جوړ کوم په هغه کې هم یو ټیم بلګي پیله نه خو بلګي ډېرې پیسې خرج کړي خو چې دا میزونه کورسۍ او داسې شیونه چې موږ په خپل یونیورسيټي کې په خپله تیارو خپل مصارف کې به هرولو او د نورو یونیورسيټو ته د بیا هم سپلای کوو او د عام خلکو ته که موږ دلته کې شاپس جوړ کړو نو هغه کې موږ خرڅولی ښه شو هغې سره به لویه سرمایه موږ تر چې انشاءالله دا یونیورسيټي به په خپلو خپو ودرېږي. په خیبر پښتونخوا یونیورسيټو باندې که زه سوچ وکړم نو مسایل ډېر دي. فیلحال خو چونکې موږ نوې یونیورسيټي دو مسایل یې موږ هشته یو خو موږ غټ پرابلم دا د دې یونیورسيټي چې د ځمکه اوسه پورې د 80 کنال ځمکه دو هغې مو ډیمارکیشن اوس وکړه. زه د فخر جهان او د HED ولو انتهایی مشکور یم چې دی موږ سره هیلپ وکړه موږ ته ایټلی ډیمارکیشن وکړل. MP ریاض هم ته دا ورکړی چې زه به سره پوره کوشش کوم تاسو PC1 ریوایز کړئ. فخر جهان دا راته ویلي چې د ریوایز PC1 به موږ بیا دا 400 کانال ځمکه د لپاره به تلوسه کوشش ته کوو چې د مخکې ولا بجټ د ته انکریز کو دا 400 کانال ځمکه ځکه 80 کانال کې یونیورسيټي نه جوړېږي. موږ چې کوم کولای شول استاد به وګورئ چې په دې کې هیڅ سپیس نشته. 2 بلاکونه 3 پکې جوړ شول 80 کانال خو ډېر معمولي غونته کې ځای او دا بالکل فولي اکوپاید د موږ سره د هاسټل ځای نشته. لہذا دا یونیورسيټي په داسې کې دی حالت کې پته کېدل ډېره ګرانه ده چې اسټابلیش ځکه چې د میل د لپاره به چېرته خو هاسټل جوړوي چې اوس توګ نه د لپاره هلکانو ته چې ځای نه اوس یې به چېرته ان شاء الله هغوی مالا موږ PC1 ریوایز کړی دی او 2-3 ورځو کې به ان شاء الله سبمټ کوو چې دا بدله موږ کوو ان شاء الله. دویمه خبر دا ده دلته کې موږ سره موږ میټینګ نشو کولی ګیسټ هاوس موږ سره نشته چې موږ پکې تاسو اوس میلمانه راغلی زه د دلته کې ما سره هېڅ ګنجایش نشته چې زه په تا باندې ایټلیسټ په ښه ځای کې روټۍ خو وخورم. تاسو یې وینئ دا مخامخ هاسټلي دي یو کمرو زه پکې اوسېږم PD پکې اوسېږي رجسټار پکې اوسېږي په کمرو کې اوسېږو او سټوډنټ مهدي پکې دفتر مهدي پکې دا بلډینګ چونکې موږ دا نه موږ خپل بلډینګ تیار شو نو هلته به شفټ کړو خو بلکې موږ سره د استاد نه ایسه قسم ته گنجایش نشته او موږ سره دا ګیسټ هاوس قدر شته. د ګیسټ هاوس لپاره هم ریاض ویلي چې 50 لک روپۍ به زه درکوم د خپل بجټ نه 50 به د فخر نه وخلم هغه به د 50 درکوي هغه هم ته دا یقین دغه ورکړي چې بالکل دا 50 لک به زه درکوم 1 کروڑ روپۍ به موږ درکو تا پکې ګیسټ هاوس جوړ کا
ان شاء الله دا مسله د هغو په غسره ان شاء الله دا به حل شي. هغه مته یقین دهانې ورکړی دی چې دا به موږ زر درکو دا پیسې چې دا راکړي نو دا مسله به موږ حل شي. درېیمه غټه مسله د انسټیټیوټس تو چونکې که کی پی کې کې ما یو لیټر عطاورحمان صاحب ته هم څو ورځې مخکې لیږلی و چې یاره د کی پی کې د انسټیټیوټس غټه مسله دو هر یونیورسټۍ ځان له خپل انسټیټیوټ جوړ کړي دي یعنی د مو مرګره د فار ایگزامپل په یوه هغه د دا ایلیجیبل نه دا په دویمه یونیورسټۍ کې ایلیجیبل ده. لکه فار ایگزامپل ته کمپیر کې یو یونیورسټۍ کې باغه ایلیجیبل نه په دویمه یونیورسټۍ کې ایلیجیبل ده. یعنی انسټیټیوټ سه هر سړی خپل ځان له خپل انسټیټیوټ جوړ کړي. مو ته چې اټلیست لکه څرنګه چې ایکټ ته داسې د انسټیټیوټس یو شي څه کمیټي جوړه کړي چې دا انسټیټیوټس تیار کړي. د په خپل برخه کوشش کړه یو ماډل انسټیټیوټس چې اوس په موږ باندې اپلیکیبل دي خو په هغه کې دومره اناملیز دي. لکه فار ایگزامپل چې زه ایډورټیزمنټ کوم نو زه سلیکشن بورډ چیر کولی نه شم هغې انسټیټیوټس مطابق ځکه چې هغه اختیار د پرو وایس چانسلر سره ده. اوس موږ سره خو دلته کې 5 پرمننټ ټیچر دي هغه کې یو اسوسییټ پروفیسر د 4 لیکچرر دي نور ټول په فکس پی او په غدي یعنی ټوټل موږ سره فیکلټي چې ټیچر دغه 60 کسان دي ټوټل 60 دي دا کې 10 چې دي هغه کنټریکټ مده دي بقایا فکس پی دي او 5 ټیچر چې دي دا پکې کنفرم دي دا د عبدالولي خان یونیورسټۍ نه کنفرم دلته کې شفت شوي دي. اکه یو اسوسییټ پروفیسر دغه اسوسییټ پروفیسر پرو وایس چانسلر ده. اوس که زه فار ایگزامپل پوسټونه ایډورټایز کوم نو دا په خپل اسوسییټ پروفیسر ده نو دا به د پروفیسر انټرویو څرنګه کوي لکه د پرو وایس چانسلر ته دا اختیار ورکوي نو زه د وایس چانسلر څه شي زه به یونیورسټي څرنګه جوړه کړم چې مو کوم ویژن دا چې زه یم چې ټیلنټډ کسان مې درو وسته هغه چې اختیار پرو وایس چانسلر سره نو زه په څه ته ناست یم ایمو څه ډیوټي دو چې که فیکلټي ته ګوډ کوالټي فیکلټي انډکټ کړله ټیلنټډ کسان دا خلک بدل خپل اتوماتیکلی د ځای نه د بنیر خلک د زمین یونیورسټي کې ولې داخله اخلي هر سړی ټرای کوي چې زه د هلته کې داخل شو ولې وټ از د ریزن پیسې خو ډېرې خرچ کېږي که نه په کور کې سبق نه وي په قاعده زمین اسلام آباد کې وایي وجه دا ده چې هلته کې کوالټي ایجوکیشن ده. که دلته کې تو ښه کسان ټیچران د ښه برتي کړل کوالټي ایجوکیشن دا خلک به له خپله روسي. ارت ساینسز ډپارټمنټ په 2 یونیورسټو کې نشته. موږ کوشش ته چې دلته کې موږ ټوریزم ډپارټمنټ ارت ساینسز ډپارټمنټ ټوریزم ډپارټمنټ دلته نشته او چا په توجه نه دوی کړی. مخ خل چې دغه علاقه چونکې داسې دو دی کې د جیم سټون او د ماربل او دا شي نه دی د پر ضروري دی چې موږ ارت ساینسز ډپارټمنټ جو اټ لیست ارت ساینسز ډپارټمنټ یې سره ټوریزم چونکې دا ډېره ښکلې ایریا دو او بهر دنیا ته پته نشته چې دلته کې خو ډېر ښکلې ځایونه هدي هغه وجه دا چې دلته کې روډ نشته. کچېرې د یو روډ جوړ شو یو سرنګ د اوس خو مخه د افتتاح کېږي که دا جوړ شو نو دلته کې خو ډېرې ښکلې علاقې دي ښه ما ته پته نه وه زه د سوړۍ ته په ولیني ځل راغلی دا نه مخکې مو سوړۍ نه ولیدلې اوس مو ته اندازه وشوه دا خو ډېره ښکلې ایریا ده دا کې ټوریزم خو انتهایي ضروري ده چې ټوریزم ډپارټمنټ پکې داسې سپورټس والا په هیلث په ګوملي یونیورسټۍ کې یو ډپارټمنټ و نور په مخه د چېرته نشته په کې हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हर डिपार्टमेंट दलता के जरूरी दे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ही जियोलॉजी को पार साइंस कह रहा है लेकिन जियोलॉजी वाला साइंस यो शे दे जियोलॉजी है ही पके जियोलॉजी स्लेश अर्थ साइंसेस दा जरूरी दी पके देना आर्कियोलॉजी नहीं आर्कियोलॉजी हम कल द पडेरो जेव के निष्ठा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को शुरू एंथ्रोपोलॉजी निष्ठा सोशियोलॉजी निष्ठा दा डिपार्टमेंट कोशिश कोचे दलता به کوله وو ان شاء الله جمدونی فی الحال خو مستر دلته 13 ډپارټمنټ دي هغه په ار یونیورسيټي کې آلموست جرنالیزم شو خیر دا خو د دې پارت د نه بغیر خو کیږي نه یونیورسيټي لکه میتھمیټکس مو دی کلی شروع کړه د مخکې خو 12 ډپارټمنټ دا 13 ډپارټمنټ د میتھمیټکس مو شروع کوم د سره ټیکنیکل ها زه کوشش کوم چې ټیکنیکل سایډ باندې هم داسې سب ټریننګ کورسز یا کوم انیشیټ کو چې موږ پیسې ها جنریټ کولای شو لکه ته مو چې ګلاس بلوینګ شاپ نشته دا داسې الیکټریشن د پر څنګه کو یا د کارپنټینګ والا سایډ مخاله دلته کې چونکې لرګي مرګي شتا دی نو دغه سایډ باندې کوم کوشش وکړو نو پیسې ها جنریټ کولای شو یو ته ودا پیغام کوم چې بجای اخو د خو ګرځیدونه فضیلتیان د تاسو کور یونیورسيټي دو او ډېر نامینل فیسز دي زبرداوت هم چې اسکالرشپ نه ست احساس پروګرام عمران خان زبردست پروګرام شروع کړي نیمه په نیمه یونیورسيټو ته سټوډنټ ته خدای احساس پروګرام مفت کې سبق ملل شي و سره 40000 جیب د پر هور کې نو بجای دینه چې خو د خو ګرځي
یونیورسټي جوین کړئ او دغه نه فایده واله مفت سبق دی